عمران خان د خپل پارټۍ لیډرشپ او عہدیدارانو د پاره یو ډیر سخت پیغام جاری کړی دی. بل طرف ته چیف الیکشن کمشنر سلطان اکرم راجا نه هم عہده اغشتو ولدا داغه چټي کېدو ولدا، خو عمران خان خپل لیډرشپ او خپل عہدیدارانو ته بارا کم سخت پیغام جاری کړی دی. تاسو سره مکمل تفصیل شریکوم. عمران خان هم اخر صبر تمام شوی دی. عمران خان ویلي دی زما ټول پارټۍ عہدیدارانو ته دا پیغام دی که زه جیل کې وخت تیرول شم نو تاسو هم مې یریږئ، تاسو هم جیل کې وخت تیرول شئ، چې زه تیرول شم تاسو هم تیرول شئ. تر اوسه پارټۍ د ټولو په وجه باندې جوړه وه. اوس مشکل وخت د ټولو امتحان دی. اوس په پته لګي چې نر پکې کم یو دی او مطلب بے وفا پکې کم سړی دی. ټولو اوس امتحان دی. عمران خان یو ډېر غټ ټویټ کړی دی، یو سخت پیغام جاری کړی دی. مکمل تفصیلا خبره پې کوو. جی عمران خان ویلي دی چې په دې ملک کې د ځنګل قانون نافذ دی. په پی ټی آی د پی ټی آی ټولې قانون د پی ټی آی په پی ټی آی باندې ټولې قانوني او آئینی لارې بند کړل شوې دي. اوس په خپل د جیل نه د پارټۍ سربراهي کوم، احتجاجي تحریک په خپل چلوم، بهر به زمان نمائندګي عمر ایوب او سلمان اکرم راجا کوي. دا تحریک لایحه عمل پلانینګ به یو څو ورځو کې زه عوامو ته پیش کوم. د احتجاجي تحریک د پاره با خپل اتحادی پارټو سره یعنی تحریک تحفظ آئین سره جی ڈی اے سره او مهرنګ بلوچ ته به هم دعوت ورکوم او ان شاء الله دا تحریک په سوق هم نشي ودرولې، دا تحریک په کامیابیږي. بل طرف ته پاکستان قوم ته زما وېدا پیغام دی چې کېدې شي ما سره بیا د ملاقاتونو باندې پابندي ولګي، خو تاسو یو خبره یاد ساتئ چې اوټ زمانه نه دی پټ شوی بلکې اوټ د تاسو پټ کړل شوی دی. دا اواز چې بندي نو دا زمانه بلکې دا د ستاسو بنديږي. لہذا تاسو په خپل د پاکستان حقيقي ازادۍ د پر روزي او د پاکستان حقيقي ازادۍ د پر ودرېږي. زه بار بار دا خبره کوم چې ازادي په پلیټ کې نه ملاويږي بلکې ازادۍ د پر به تاسو کوششونه کوئ، ازادۍ د پر به تاسو بهر روزي. دینه پس هم عمران خان ډېر خبرې کړې دي چې اسلام آباد ته راځي یا بنر راځي. د سنایپر حواله سره هم عمران خان په خپل ټویټ کې خبرې کړې دي. مطلب دا احتجاج چې کم کیږي کې د شي دا په اسلام آباد کې ونشي، د پر نور مختلف ځایونه او ټاکل شي. ځکه عمران خان وایي چې دا احتجاج به ملکگیر احتجاج وي، په ټول ملک کې به احتجاج وي، د ملک په غټ غټ مقامات کې دی شي د سپلانینګ وي. بل طرف ته چې چیف الیکشن کمشنر سلطان راجا دی، سکندر سلطان راجا داغه هم چټي کېدو ولدا. عمر ایوب مخکې صدر صاحب تخت لیکلو چې چې سکندر سلطان راجا مدت 26 جون 2025 باندې پوره شوی دی. خدای 26 وی آئین پاس کړی دی. 26 وی آئین کې دا لیکلي دي چې د خپل کار کنټینیو کول شي، چې بیا به پرون پیپل پارټي ولا هم اخر ګوت راخلی دی په هم مطلب یو قسم له تنقید کړی دی چې دې سړی وخت خو پوره دی ولې په دې عہده باندې تر اوسه پورې ناشته. چونکه 26 وی آئین چې کوم هغه سره هم دی پیپل پارټي مسلم لیگ نون سره پاس کړو، خو سي پیپل پارټي هم خلاف شوی ده. نو بیا پرون وزیر اعظم عمر ایوب ته خط لیکل دی چې راشه چې په دې معاملې باندې میټینګ وکړو. د الیکشن کمشنر تعیناتي کې اپوزیشن لیډر هم ناسوي، اپوزیشن لیډر هم خپل نمونه ورکړي. نو ځکه عمر ایوب ته خط لیکل وزیر اعظم، لکه وزیر اعظم چې کوم دی عمر ایوب ته ویلي دي چې الیکشن کمشنر چې کوم موږ نوې جوړو دا غي تعیناتي کې راځي چې کینو چې معاملات یو ځای ډیسکس کو. ځکه د کې با اپوزیشن لیډر هم خپل رائے ورکړي او اپوزیشن لیډر دا وخت حکومت سره هغه چې کم دی عمر ایوب دی. نو نوې چیف الیکشن کمشنر سوک راځي دا براتون کې ټایم کې پته لګي. خدا کم چې کرنټلی په عہده باندې او سکندر سلطان راجا نو داغه چټي کو دوه ولدا. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.